یو ویډیو کلیپ نن سبا ډېر وایرل دی د شازیه مري او د بلاول بټو زرداری. دا په اصل کې دغه ویډیو کلیپ چې کوم دی نو د دې چونکې ویډیو جوړه شوه نو موږ ته د دغې یعنی عامه شوه دا خبره، خو نور هم زمونږ دغه یعنی په سیاسي جماعتونو کې هم دغه فرعونیت، هم دغه شنشاییت، هم دغه ډیکټیټرشپ یا امریت چې کوم دی نو هغه چلیږي او هم په دغه طریقه باندې معاملات روان وي. وړومبی دغه کلیپ تاسو وګورئ. वापस जाएगा और केपी के का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि BISP सूबों को दिया जाए, तो इस पर आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो, स्टेट मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने कहा। आई एम नॉट आस्किंग, सॉरी सर, मुझे तो थैंक यू आई डोंट नो कि कौन सा वफाकी वजीर का, आई एम नॉट आस्किंग, सॉरी सर, मुझे तो थैंक यू یقیني خبره ده، یعنی ستاسو په ذهن کې به هم دا راغلی وي چې یعنی بلاول بټو زرداری له داسې نه وه پکار. هغه خو شازیه مري هغه اسسټ کو ورته وی چې دا وفاقي وزیر د BISP دپاره چې کوم دی نو هغه سټیټ منسټر دی او هغه کیلداس صاحب دی. خو بهرحال دغه خو یو خبره ده، دغه یو خبره وه چې هغه ورته وایي چې ما ستا نه تپوس نه دی کړی، ته چپ شه، اوکې اټس اوکې. نو خو زیاتره معاملات او چې کوم دی نو هغه هم دغه شان وي، معمولات هم دغه شان وي، یعنی دا د معمول خبرې دي په دغه سیاسي جماعتونو کې. څنګه چې وړاندې ما وویل چې بس دا صرف په کیمره راغی نو ځکه ټولو خلکو ته پته ولګېده، که نه نور چې بیا په کمره کې کم خلک موجود وي نو صرف د هغې تر حده پورې خبره پاتې شي. خو یعنی زمونږ چې کوم هغه سیاسي مشران کوم چې زموږ په کلو کوڅو کې د هغې ګاډي ته هم پاکستان جنډه لګېدلي، یو موبایل دوتې مخکې وروستي زموږ دپاره هغې ډېر غټ سیاستدانان وي. خو بیا چې کله دوی د پارټۍ د مشرانو سره کښېني نو بیا په هغه ځای کې پته ولګي چې صحیح مشر خدا دی. دا چې کوم دي نو داسې خو نور هم په درزنونو په کمره کې ناست دي او د دې صحیح مشر سره صرف خبرې دپاره انتظار کوي. بهرحال دا ټول هغه څیز دی کوم چې مونږ ټول داسې زنګ نه مکسپ شوی دی. کله مونږ وایو جمهوریت دی، بیا مونږ وایو دا سیاست دی، بیا مونږ وایو سیاست خدمت دی. خو دغه غریبانان چې خپله خبره په کومه طریقه باندې کوي، څومره په یره باندې کوي، نو دا تاسو ته اندازه نشته. خو دا یوازې د پیپلز پارټۍ مسله نه ده. حال دو بلاول بټو زرداری چې کوم دی لکه یو د جرنلیست په حیث باندې د هغې سره هم زموږ ما په خپله باندې د هغې په پریس کانفرنس کې یعنی د سوال مقدر کوي، ډېر په خندا باندې تاله جواب درکوي. زرداری صاحب هم بالکل داسې دی چې هغه هم مطلب ډېر عزت ورکوي. خو دغه اوس بیله خبره ده چې د خپلو کسانو سره بیا د هغې ویلینګ ډیلینګ څنګه وي. د میډیا سره خو بلاول هم ډېر زیات فرینډلی دی. زم که په سیاستدانانو کې د هغه د قد کاټ کم سیاستدان وي نو هغه د میډیا سره که څوک ډېر زیات فرینډلی دي نو هغه بلاول دی. خو بیا دغه شانتي مونږ د PDM په وختو کې د مریم نواز د دوی سره هم د دوی اجلاسونه مونږ کور کړي دي. نو د هغو د دې ټولو هغه خپل یو دغه شته، یعنی هغه رونیت چې ورته وایي هغه شته. څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا مسله یوازې د پیپلز پارټۍ نه ده، په PMLN کې د ټولو نه زیاته ده. PTI کې بیخي د خان په وړاندې خو به چا چوړ نه شو کولی. په AMP کې ایون چې کله اسفندیار ولی خان صاحب پورې هغه مشر و، د هغې وخته پورې خو به چا هم داسې غږ نه شو کولی. ایون د GUI پورې د مولانا صاحب په مخ کې خپل د پارټۍ عهدیداران چې دي نو هغې ورته دا نشي ویلی چې مولانا صاحب دا کسان دلته ناست دي، دا ورته قدر یې نشي ویلی. بهرحال احترام په خپل ځای باندې، خو دا معاملات خو د پارټۍ چلول چې دي نو ظاهره خبره ده، وخت ته به هم ګورې، هر څیز ته به ګورې. نو همدغه رنګې معاملات چې کوم دي نو هغه روان وي. خو په دې کې بیا یو پوینټ چې کوم دی، کوم چې ما وویل چې زه په دې باندې ولې ولاګ وکړم نو هغه دا دی چې زموږ زیات ملګري یا زه په خپله هم اکثر وایم یاره موروثیت بد شی نه دی په سیاست کې. مونږ دا وایو چې ګوره د بلاول ته وګورئ، د هغه په یو سیاسي ګرانه یا په یو سیاسي کورنۍ کې د هغه پرورش شوی دی، هغه پوهیږي په کومه طریقه باندې معاملات بوتلل دي، په کومه طریقه په ملک کې سیاست کول دي، په کومه طریقه د اسټبلیشمنټ سره تلل دي، چلیدل دي. خو دا یو خبره چې کوم دی لکه اوس ګوره په پارټۍ کې ډېر سینیر مشران شته،
د میار رضا رباني په شانته کې، د فرحت الله بابر صاحب په شانته کې، داسې نور بلها سینیر، د عمر په لحاظ هم سینیر، د تجربې په لحاظ هم سینیر، د پوهې په لحاظ هم سینیر. خو چې بیا هغې راشي او د بلاول بټو په مخ کې بیا داسې چپ ناس وي یا هغه په اجازت باندې بیا خبره کوي، نو دا بیا زمونږ د معاشرې دغه دا نه دي. بیا مونږ دغه سیس چې کوم دی نو هغه بیا مونږ مایند کوو. نو اکثر بیا داسې شوي دي چې زمونږ په ګوره په پی ایم ایل ان کې ډېرو کسانو چې کله مریم را مخکې شوه نو ډېرو سیاستدانانو د پی ایم ایل ان کسانو هغوی بیا وویل چې یاره د دې سره مونږ په دې طریقه باندې مونږ د میا صاحب سره خپل یو دغه ول هغه مشر و هغه دغه، خو اوس مونږ لکه د دې سره مونږ کمفرټیبل نه یو. تاسو به بیا کتلي ګوره خواجه سعد رفیق صاحب هغه سایډ ته شو، آصف کرمانی هغه سایډ ته شو، شاهد خاقان عباسی خو سایډ ته شو، ځان بیل جماعت جوړ کو، مفتاح اسماعیل سایډ ته شو. نو دغه دا چې بیا ځینې کسان چې کوم دي نو هغه دغه خپل یو اصولي سټینډ واخلي. خو زمونږ هم بدقسمتي دا ده لکه مونږ د عوامو نه هم دا شی ډېر زیات ګډ وډ دی، مونږ میکس اپ کړي دي څیزونه. لکه یو طرف ته مونږ وایو جمهوریت، نو دا خو جمهوریت نه دی په پارټۍ کې چې ته یو سړي ته وایي چې چپ شه خوله بنده کا، دا خو امریت دی، دا خو فرعونیت دی. نو دا څیز به بیا مونږ څنګه کوو؟ خو د عوامو نقصان د قصور په کم ځای کې دی. د عوامو قصور دا دی چې عوام هم دا کوي چې دا مې د پلار نیکو پارټي ده، عوام هم دا کوي چې دا فلانې چې کم دی دی ماله لاسنیوی له ډېر زیات ځي راځي، زما غمخادۍ کې شرکت کوي. بیا زموږ د عوامو د ووټ ورکولو لیول یا معیار چې کم دی نو هغه هم دغه کمزوری دی، ډېر کمزوری دی. د دغې کمزورتیا د وجې نه موږ ته دغه کمزورتیا راشي او بره په سیسټم کې موږ ته شامله شي او بیا دغه ځکه چې که فرض که یو کس ته دا دغه وي چې یاره زه یو سیاسي جماعت ځان له خپل بیل جوړوم یا زه آزاد ودرېږم، ټیک ته زه به سیاست کوم. اوس شاید خاقان عباسي به په دې عمر باندې خو سیاست به کوي که نه، نو چې سیاست کوي او هغه الیکشن ته ودرېږي، دا اوس یو مثال وایم، الیکشن ته ودرېږي نو موږ خلک بیا هم ووټ نه ورکوو، ځکه موږ وایو چې یا خو مې بیا په پیپلز پارټۍ پورې تړلي یا مې په پی ایم ایل ان پورې تړلي او یا مې په پی ټي آی پورې تړلي او یا کو جماعت یم، نو بیا الویز جماعت یم، کو جی یو آی والے نو بس بیا به وایم چې دا نور خو د مذهب نه وتی دي. نو زموږ معیار چې کوم دی هغه بیا دغلته وي، حالانکه دا چې کوم بره خلک ناست دي نو دوی جسټ سیاست کوي.